دلته مازیګر ټیم کې پاسې روزه ختلي، په چا نسوار ختلي، په چا سیګریټ ختلي، په چا چرس ختلي. خزو لکه ورشي صاحب غور پش ور پک پک خزا ماشومان په کوټو کې گیر کې چاله پلار دی ګوره نسوار په ختلي. د پلار سر تکې نه خدای دې بیخ بنیاد کافر بچیا. دا چې دغه ټیم کې داسې لختې دی غوږونه ته ورته ونیسي تا روژه نیولې. په دې وخت کې هو پیغمبر ویلي چې ټول یو ځای کېنئ، بال بچ ماشومان ځان سره کېنوه، دعا وکړه د روژه ماتي د رحمت ټیم دی چې الله دې سختی معاف کړي. زمونږ په کورونو کې زه غور پش غور پش مازدیګر کې ورسره څوک خبره نشي کولی. پښتانه په غوسه دي دا سړیتوب دا د غله بچي. بیګا مونږ په تراو ولاړو ماښام زما جماعت کې او صاحب دا د اوبو ماشین نه دی دا چا پټ کو یعنی خدای برانه وته تراو پنیت کنه او دار یانم چې د کافر بچي هغه پرانیستو څنګه په پونو کنیکشن منټونو کې بیا لړا کړي. خطراو کې بپسړې اریان دریان ګرځي لکه څه چلے چپلې رانه چاپټیک. دا زمون قوم دی او دا زمون ملک دی. نو دی وجنا زیدانو سوچ وکړي مونږ یو غرق او تباہ قوم یو. مونږ له بچره خدای د خیر ورځې مخ نه خي چره تر څو پورې چې مونږ هغه قانون ته سر بسجود شوي نه یو چې کوم قانون په 23 کاله کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي او هغه قانون بیا هغه پزان او بیا دا هغه مرګرو صحابه او پزان حاوی کړي. او څنګه حاوی کړي څنګه حاوی کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه او کتلی دي چې د لوګي تیری کړي هغه لوګي صحابه او تیری کړي. د پیغمبر ژوند ته صحابه او کتلی دي چې د کپړو ته پیوندونه اچولي هغه کپړو ته پیوندونه صحابه واچولي. بیا د وفات نه وروسته حضرت عمر امیر المؤمنین دی چا ولا توفه راوړه غوړي چې غوړي راوړه نو صاحب دا زما د ګډو او د چیلو سوچا غوړي دي تا ته مې راوړي دي چې لغوندې. حضرت عمر دا څه غوړو ته کته اسیم چې د ماښامي ټیم کې خطه لیدلې پنیر درته چا راوړي. پنیر پیژنئ پیژنئ خوړلې دې که نه ډېر ښه شی ښه پنیر درته چا راوړي او ناګانه پکې چا آواز وکړو چې هلکه یو 3-4 کسه یو لږ پنیر پکار دی په ایمان ووایي چې ور به یې کوي ماشوم به ورته کې څوک دی جی 3-4 کسه دی وایي چې پنیر پکار دی یو ټیکاړه ورولېږه مړه بیخي وزه دی رو جماعتي ته ګوره او دې وخت کې د دې سوال ته ګوره داسې به ووایي که نه الله این د رو جماعتي ټیم دی او بی بی فاطمه او حضرت علی روجه نیولې ده او کوڅه کې आवाज وشو چې 2 کسه یو او اوږي او 2 روټای پکار او حضرت علی هم 2 روټای پخ کړې وې 2 روټای یوې بیبي ته او یو دته او ورسره قجورې وې
درو جماعتی ټیم اغار چې اوچت کو بار یو وغیله ورک ورځ نهاره وا شپم نهاره سبا له بیا روزه بیا چرته مزدوري وکړه د اوربش وړې لک پیدا کړ بیا یو دوه روټۍ چې پخې کړې ماښام بیا आवाज چې دوه کسې او ډېر غریبان یتیمان بیا ارڅو چت کړو غیله ورک په درېم ورځ بیا دا چلو شو د خدای د امتحان ته ګوره چې بیا دا چلو شو بیا ارڅو چت کړو غیله ورک د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور حیات دا آیات راغی یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا حضرت علی او بی بی فاطمه نظر من له او پزان باندې چې دا حسنین بیمار دي کدوی جوړ شنو مونږ باندې نظر وی چې مونږ بدرې روجي نیسو ناروجي درې زکاونی وی چې د قیامت د ورځې نه یرید او بیا څه چلوک ويطعمون الطعام على حبه روټه په بل خرولا اطعام معنا په بل خورول على حبه دی حبه کې ډېر لوی کمال دی په بل روټه خرولا على حبه سره د دې چې دی روټه ته په خپل ډېر مینه کېده